الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرع الآخرة قال تبارك وتعالى في مقام آخر اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك انتهائی واجب الاحترام زما مشرانو الله رب العزت دا ټول کائنات پیدا کړی دي کم سيزونه چې موږ او تاسو ته د خپل سر په سترګو باندې ښکاري دام الله پیدا کړی دي او کم سيزونه چې موږ او تاسو ته د خپل سر په سترګو باندې نه ښکاري هغه الله پیدا کړی یعنی د کائنات ذره ذره دا الله رب العزت پیدا کړی دا او د کائنات چې څومره حصے دي شمالن جنوبن مشرقن مغربن دا ټول الله رب العزت پیدا کړی دي د دې خالق الله دی او پدې کې حکم د الله چلیږي دا ته څوک نشته سوا د الله نه چې پدې کائناتو کې داغه حکم صریح او چلیږي سوا د یو الله نه چې په هر یو ذره باندې د الله حکم چلیږي او دا ټول سيزونه الله رب العزت د دې لپاره پیدا کړی دي چې الله رب العزت
د دې تمام مخلوقاتو او د دې تمام پیدا کړو شو مخلوقات محتاج نه دی. الله ځان له یو لوی ذات دی، وراء الورا دی، شهنشاه کل دی، چې څنګه تمام کائنات او د دې کائنات مخلوقات دا په پیدا کېدو کې د الله محتاج دي، دغه شانتي په استعمالېدو کې د الله محتاج دي. یو ذره یو لحظه دا د الله محتاج دي او الله رب العزت د هیڅ چا محتاج نه دی. الله ډیر لوی دی، څومره لوی دی، د دې ځمکو نه زیات لوی دی، د دې اسمانونو نه زیات لوی دی. مونږ او تاسو غور او فکر وکړو څومره لوی اسمان الله پیدا کړی دی چې کوم طرف ته زموږ او تاسو نظر ورګرځي هغه طرف ته چې کوم دی بره آسمان دی. لیکن الله د دې اسمان نم لوی دی. څومره لوی ځمکه الله رب العزت زموږ او تاسو د فائدې لپاره غوړولې ده چې کوم طرف ته موږ او تاسو نظر دوړاو هغه طرف ته چې کوم دی ځمکه موږ او تاسو تخکاری او کوم طرف ته چې کوم دی زموږ او تاسو سفر کیږي هغه طرف ته چې کوم دی ځمکه موږ او تاسو تخکاری د خپل د لاندې راځي. لیکن د دې لوی ځمکې نه الله ډیر زیات لوی دی. او بیا څومره لوی لوی مخلوقات الله پیدا کړی دي. د دې ځمکې نه لوی مخلوق، د دې آسمان نه لوی مخلوق، لوی لوی غرونه الله پیدا کړی دي. داسې غرونه چې هغه د دنیاوی آسمان سره چې کوم دی د هغې ټکراو راځي، لیکن د هغې لوی لوی غرونه لوی چې کوم دی هغه زما الله دی. بیا په مخلوقاتو کې الله رب العزت څومره لوی لوی مخلوقات پیدا کړي دي. په فرشتو کې الله څومره لوی مخلوقات پیدا کړي دي. په هغې تمام فرشتو کې د ټولو نه لوی مخلوق الله رب العزت اسرائیل، اسرافیل، میکائیل او جبرائیل پیدا کړی دي. پسونو فرشتي چې کوم دی پسونو الله رب العزت هغوی لا وزرې ورکړي دي او یو وزر د هغې فرشتو دومره لوی دی که چرې دو وزرې هغوی کولاو کي نه دا تمام ځمکه چې موږ او تاسو ته څومره ښکاري، دا تمام آسمان چې موږ او تاسو ته څومره ښکاري او دا کل کائنات مشرق مغرب شمال جنوب چې موږ او تاسو ته څومره ښکاري یا نه ښکاري، دا تمام کائنات په چې کوم دی د هغوی د وزرو د لاندې راشي او هغه به پټ شي. دومره لوی وزرې الله رب العزت هغې فرشتو له ورکړي دي. او بیا وایي که دا فرشتې په خپل اصلي حالت کې راشي، فرمایي چې دی له الله رب العزت دومره قد و قامت ورکړی دی، دومره لوی جسم الله ورکړی دی چې د دوی خپې لاندې په تحت الصرا کې کېښودلی شي نو سر به د عرش مولا سره لګي. د دې پیدا کولو والا الله دی، د دې جوړولو والا الله دی، دې له تخلیق ورکولو والا الله دی، لیکن هغه الله د دینم زیات لوی دی. او مونږ او تاسو الله رب العزت ډیر کمزور مخلوق پیدا کړیو. انسان الله رب العزت په تمام مخلوقاتو کې د ټولو نه کمزور مخلوق پیدا کړی دی او د ټولو نه ناشکره چې کوم دی همدا انسان دی چې څومره په کمزورتیا کې الله رب العزت د کمزورې پیدا کړی دی، دومره هم دی د الله رب العزت په نعمتونو باندې او د الله رب العزت په انعاماتو باندې چې کوم دی هم ډېر زیات ناشکره دی. کمزورې الله څومره پیدا کړی دی، جسم الله رب العزت د 15 فوټه پیدا کړی، لاس دی، خپې دی، شکل دی، دا ټول وجود الله رب العزت له ورکړی دی.
ځکه قران کریم کې الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې د ټولو نه په احسن طریقه د ټولو نه بهترین شکل د ټولو نه افضل ترین شکل الله رب العزت په تمام مخلوقاتو کې انسان لور کړی بهترین شکل الله رب العزت دی انسان لور کړی دی لیکن کمزور څومره دی قران کریم کې الله فرمایي چې لک شانتی پدی انسان باندې زما امر دته مخاطب شي د تبي په صورت کې بیا دې لرزب اندام وي او دې بیا چې کوم دې پریشان وي په تکلیف کې وي او ټول بدن چې کوم دې د په تکلیف کې او په پریشانی کې مبتلا شي بیا هغه قوت او طاقت دې نه یې شي لک شانتی دغه تکلیف الله رب العزت دلور کی پد باندې د غاغ د دړ تکلیف راشي نو معمولی غون تکي غاغ ته لیکن د هغه تکلیف په وجه باندې د هغه ټول وجود چې کوم نه په لړزان شي لک شانتی پسترګه کې چې کوم نه د الله رب العزت طرف بعد الله په حکم باندې لک شانتی یو ذره خاور چې کوم دې د پسترګه کې لاړه نو دا هغه په جبان چې کوم دې د بدن لړزه اندام شي او ټول بدن چې کوم دې د بدن ته تکلیف میلاو شي کمزور دومره دی لیکن الله رب العزت چې کومه د کامیابی وعده کړی دی هغه د انسان سره کړی د دنیا او د آخرت چې څومره د کامیابی منازل دي او د کامیابی وعده دي هغه الله د انسان سره کړی دي نه د ځمکې سره وعده کړی دا نه د اسمان سره وعده کړی دا نه د نور مخلوقات سره وعده کړی دا چې زب تاسو ناراضي شمه او تاسو ته به کوم دې جنت درکم او جنت ته هم داخل کوم سیوا د دې یو انسان نه او سیوا د دې یو پیرینا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا دو مخلوق الله رب العزت صرف د خپل معرفت لپاره پیدا کړی دي وما خلقت الجن والانس یو جنس ته د جناتنا او یو جنس ته د انسانانو الا ليعرفون یعنی د خپل معرفت لپاره او د خپل پہچان لپاره الله دا مخلوقات پیدا کړی اسه ټول مخلوقات الله ثنا وایي اسه ټول مخلوقات الله صفت کوي اسه ټول مخلوقات چې کوم دي د الله وحدانیت بیانوي ازمکه اسمانونه حیوش طیور زناور شوپایگان او د کائنات ذره چې کوم دي د الله په وحدانیت باندې گواه ده د الله رب العزت په ربوبیت باندې گواه ده د الله رب العزت په ذکر باندې رب اللسان ده چې څنګه توفیق الله ورکړي هغه شان ذکر ده الله کوي چې څنګه توفیق الله ورکړي هغه شان حمد الله بیانې لیکن دا انسان الله رب العزت د دې لپاره پیدا کړی دی چې د هغه ټول مخلوقاتنا بهترین صفات الله بیان کړي د هغه ټول مخلوقاتنا افضل ترین صفات الله بیان کړي او په احسن طریقې سره چې کوم دی الله او پیژني تمام مخلوقات الله پیژندل دي لیکن د هغوی سره د کامیابی وعده الله نه ده کړې ازمکه اسمانونه حیوش طیور پهاړ جنگلات او دارنګ چې کوم دي سمندرونه دا چې څومره مخلوقات موږ او تاسو د خپل سر په سترګو باندې ښکاري دې ټول پیدا کولو والا الله دی لیکن الله رب العزت د دوی سره د کامیابی وعده نه ده کړې د کامیابی وعده صرف د انسان سره او د پیریانو سره الله فرمایلی ده کچره دا انسان او دا جنات د الله د حکم مطابق او دا خپل وخت پیغمبر په مبارکه طریقه باندې دا خپل ژوندۍ تیرول او غواړي د سره الله په دنیا کې د کامیابی وعده کړی اسه خدا ټول کائنات الله پیدا کړی دي
لیکن د دې کائنات د پیدا کولو مقصد چې کوم دی هغه دا نه دی چې دا ټول کائنات الله ذکر کوي، دا ټول کائنات الله حمد بیانوي، دا ټول کائنات الله تسبیح کوي. دا الله رب العزت پر ربوبیت کې، دا الله رب العزت په یاد کې به کوم دی اضافه شي. نه الله وراء الورا دی، الله وراء الورا دی. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې دا ټول مخلوقات د الله رب العزت نافرمانی اختیار کی. زمکه اسمانونه چې څومره مخلوقات دي په دې کې دننه د انسانانو پورې دا ټول مخلوقات چې کوم دی د الله ذکر بند کی، د الله هم بند کی، د الله تسبیح بند کی، د الله یاد کیرنه بند کی، او دوی د الله حمد تسبیح او یاد کیرنه پریدي. نو بیا هم د الله په ذات کې چې کوم دی دومره نقصان ناراضي لکه یو سړی چې د سمندر په غاړه باندې ناسي او یو ستن ورسره او هغه په هغه سمندر په اوبو کې ورکته کی. نو د سمندر د اوبو نه یو قطره د هغې ستن په سر پورې راشي، په هغې کې کمی راشي په هغه سمندر کې د یو قطرې. لیکن د الله په وحدانیت کې، د الله په ربوبیت کې، د الله په تسبیح کې، د الله په یاد کیرنه کې، د الله په ذکر کې، د الله په یاد کې چې کوم دی د دې یو قطرې مطابق هم چې کوم دی کمی نه راځي. الله وراء الورا ذات دی، الله د چا محتاج نه دی. او کچری دا ټول کائنات سره د تمام مخلوقاتو، سره د جبرائیل، میکائیل، اسرافیل او د هغې لا تعداد فرشتو چې د هغوی تعداد الله نه دی ښودلی. اوس د فرشتو څومره تعداد دی؟ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې په اووم آسمان باندې الله د فرشتو دپاره یو عبادت خانه جوړه کړې ده. زمونږ او ستاسو دپاره په ځمکه باندې الله بیت الله جوړ کړی دی او د هغوی دپاره چې کوم دی یو بهترین کور جوړ کړی په اووم آسمان باندې، هغې ته بیت المعمور ویلی کېږي. هغه بیت المعمور داسې مبارک کور دی لکه څنګه چې زمونږ او ستاسو په ځمکه باندې بیت الله شریف دی. هغه د فرشتو عبادت خانه ده. څنګه چې مونږ او تاسو مسلمانان د الله د دې کور بیت الله طواف کوو، دغه شان دی په بیت المعمور کې د دغه بیت الله او د الله د عبادت خانه فرشتې طواف کوي. او یا زره فرشتې چې کوم دی ورځې د ورځې د هغې نه طواف کوي، او یا زره فرشتې 70,000 فرشتې. او حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې 70,000 فرشتې د هغې نه طواف وکړي، نو بیا د قیامت د قایمېدو پورې د هغې 70,000 فرشتو باری چې کوم دی نه راځي. یعنی دومره لا تعداد فرشتې الله پیدا کړي. نو دا تمام فرشتې راجمع شي او د الله حمد و ثنا بیانول شروع کی او دوی د الله عبادت شروع کی. دا ځمکې اسمانونه، مخلوقات، جمادات، حیوش، طیور، دا ټول مخلوقات دا نور کارونه پریدي او صرف د الله د وحدانیت بیانول شروع کی، د الله محبوبیت شروع کی، د الله ذکر شروع کی. نور کارونه ټول پریدي د دنیا او د آخرت، صرف د الله په ذکر باندې ولګي. فرمایي چې د الله رب العزت په ذات عالیه کې او د الله په حمد و صفاتو کې او د الله رب العزت په ربوبیت کې او د الله رب العزت په معبودیت کې ذره برابر چې کوم نه فرق نه راځي. نو الله د شا محتاج نه دی، مونږ او تاسو د الله محتاج یو. دا دنیا الله زمونږ لپاره جوړه کړې ده. د دې دنیا مثالونه الله زمونږ لپاره جوړ کړی دي. د دنیا معدنیات الله زمونږ لپاره جوړ کړی دي. د دنیا دا ماحول الله زمونږ لپاره جوړ کړی دی. آخرت الله زمونږ لپاره جوړ کړی دی. ځکه الله رب العزت موږ او تاسو سره وعده کړی ده او دا الله وعده چې کوم دی هغه حق او سچ ده چې څنګه زندگی تیروله هغه شاته برته د هغه عمل بدله ملاويږي. د نورو مخلوقات سره چې کوم دی د عمل بدله نشته سوا د انس او د جنس نه چې د دوی سره الله رب العزت عمل بدله کې خو دی. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ومن عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها. نیک عمل یو کو جزا او بدلا ورته نیکای ملاويږي، بد عمل یو کو جزا او بدلا ورته چې کوم دی د هغه په مثل ملاوي. او بیا د دنیا د ژوندۍ چې کومه ده دا عارضی ژوندۍ ده، فانی ژوندۍ ده، ختمېدونکو والے ژوندۍ ده.
د قیامت راتلونکي ژوندۍ چې کوم دی هغه نه ختمېدونکې ژوندۍ ده. نو بیا په دې ژوندۍ باندې موږ او تاسو له انحصار نه دی پکار چې انسان انحصار وکړي په دې ژوندۍ باندې چې بس دا ژوندۍ ده بس ختم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. انسان ته دا ګمان کوي چې زه الله عبث په دې دنیا کې پیدا کړم. نه دا عبث نه، د یو خاص عظیم مقصد لپاره الله دې دنیا ته رالیږلی. هغه مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي ليعرفون. دا الله پیژندل دي چې چا الله او پیژندو. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي من عرف نفسه فقد عرف ربه. چې چا خپل ځان او پیژندو حقیقت کې هغه الله او پیژندو، او چې چا خپل ځان اون پیژندو حقیقت کې هغه خپل الله نه پیژندلې. نو خپل ځان به څنګه پیژنې؟ په اعمال سره، په نیکو اعمال سره، د الله په اطاعت سره، د رسول الله په اطاعت سره، د قران په اطاعت سره، د دین الاسلام په اطاعت سره، او د دنیا په ژوندۍ کې چې کوم دي دا ټول مرحله په خپل ژوندۍ کې راولې. نو دا تا خپل ځان او پیژندو، او چې خپل ځان دی او پیژندو په حقیقت کې تا خپل الله او پیژندو. او کچره د دین د انحراف کو، د دین د ځان چې کوم دې کټ کو، نو بیا تا خپل ځان نه دی پیژندلې. او چې خپل ځان دی نه پیژندو په حقیقت کې تا الله نه دی پیژندلې. او بیا به دې وی ذره تاسو له حساب کی. ځکه قران کریم کې الله فرمایي المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا ويوم نسير الجبال فترى الارض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعظا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله پچا ظلم نکي. دی به چې کاش دا څنګه ملائکو، دا څنګه چې کوم دی لیکون کې خلقو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اسی نه دی پرې قوي هدي کړه دی. نه وړه ګناه پرې خو دي، نه لوی ګناه پرې خو دي، نه ظاهره ګناه پرې خو دي لیکلو والا، او نه چې کوم دې باطنه ګناه پرې خو دي، نه وړه نیکی پرې خو دي، نه لوی کی پر الا احصاها. دی خو حد کړي دې په ما باندې. زما عزتمندو دنیا 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 دا به ال دنیا کې چې موږ تاسو د خپل ژوندۍ د الله د حکمونو مطابق د حضور نبی کریم صلی الله تعالی وسلم تعلیمات مطابق جوړو. کچېره جوړه شو موږ تاسو د پاره کامیابی ذریعہ ده. کچېره جوړه نشو موږ تاسو د پاره د آخرت د خسران ذریعہ ده. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. او دا د دنیا دا چمک دمک او د دنیا دا زندگی چې کومه ده دا موږ تاسو په دوکه کې وانه چي. ځکه قران کریم کې الله خپل محبوب ته فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا عن ذكرنا واتبع هواه فترضى. تا غافل نکی دا دنیا دا زیب و زینت تا غافل نکی دا اللہ نا. او تزان دا خلق سر مقید و ساتا کہ سوک سارا و مقام دا اللہ ذکر کئی، دا اللہ عبادت کئی، دا اللہ رب العزت پا عبادت کی خپل ځان چې کم دے رگڑاو کری، دا غوی سر خپل ځان مقید و ساتا. اے زما پیغمبرہ ولا تطع من اغفلنا عن ذکرنا، او دا خلق خپل ځان او ساتا، دا خلق اطاعت مکوا. کم خلق چې د الله اطاعت نه کوي، او کم خلق چې د الله ذکر نه کوي، کم خلق چې د الله عبادت نه کوي، او کم خلق چې د الله یاد دهانی نه کوي، دا غوی خپل ځان حفاظت وکا. واتبع هواه وكان امره فرطا. او دا هغه خلق نم د خپل ځان حفاظت وکا چې خپل نفس چې کم دی خپل معبود جوړ کړی دی. زما عزتمندو دا دنیا یو پیر انسان ته ملاوي، او د دې ملاویدو نه وروسته چې کوم دی د تلو نه وروسته بیا دنیا ته راتلل نشته. نو کوشش به زمونږ دی چې انشاءالله زمونږ دا باقي مانده زندگی د الله د حکمونو مطابق د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتو باندې جوړولو والا مونږ جوړ شو، په هغې باندې زندګۍ تېرولو والا جوړ شو. انشاءالله دا کامیابي ده.
نور دې کې کامیابی نشته که زما سره مال ډیر شو کامیابی نشته که زما اولاد ډیر شو کامیابی نشته که زما باغات ډیر شو کامیابی نشته که زما جایداد ډیر شو کامیابی نشته که زما بینک بیلنس ډیر شو کامیابی نشته حقیقی کامیابی هغه ده چې الله ورته کامیابی ویل ده الله رسول ورته کامیابی ویل ده او هغه د الله په دین کې ده الله رب العزت موږ ټول په عمل توفیق راکړي کریم الله دې وکړي زموږ د باقی مانده ژوندۍ د خپل حکمونو مطابق د خپل دین په تابعدارۍ کې جوړول تیرول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.